السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو هرکلی ویو دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور حیات آباد کې ښځې خپل خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو ښځې اول خپل اشنا کور ته راوغوښتو بیا یې د هغې نه بعد خپل خاوند ډېر په بد حال باندې قتل کو داسې کار یې ولې وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان حوال کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي پېښور حیات آباد کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی چې ښځې خپل خاوند په کور کې ډېر په بد حال باندې مړ کړو دوستانو اول یې اشنا کور ته راوغوښتو د اشنا راغوښتو نه بعد یې خاوند نه نشه وکړله او بیا یې خاوند په چاقوانو باندې ووهو ډېر زیات بېدردۍ سره یې قتل کړو آخر خاوند داسې کومه هغه ګناه کړې وه چې ښځې ورته په زړه کې داسې غوسه وه چې خپل خاوند یې په خپلو لاسو باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو دوستانو دوی چې کله واده وشو د واده نه بعد د ښځې یوه لږ خوښ شو هغه سره یې یارانه شروع کړله د هغه یارانې شروع کېدو نه بعد ښځې داسې مجبوره شوه چې خپل خاوند یې قتل کړو دوستانو چې کله یې خاوند قتل کړو پولیسو اف آی آر شروع کړو اف آی آر اخر داسې تفتیش ورسېدو چې ښځه یې ګرفتار کړله ښځې اشنا یې ګرفتار کړو بیا ترېنه تپوسونه شروع شول په تپوسونو کې دا راووتل چې خاوند به په ښځه باندې ډېر زیات ظلمونه کول ښځه یې اخر داسې مجبوره کړه چې خپل خاوند قتل کړي او بیا خپل اشنا سره وتښتي چې کله دوی تښتېدل نو په حیات آباد سټیشن باندې حیات آباد سره پولیس ولاړ دي هغوی دوی ګرفتار کړل او ورته ویلي چې تاسو په دومره شپه باندې څه کوئ چې کله دا هر څه وشول بیا د هغې نه بعد پولیسو دوی دواړه ګرفتار کړل او ټول تفتیش ته نه راووتو دا وه زموږ نننۍ واقعه د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام